قیامت منظر و چې د سیلابي ریلو د وجې نه روغ کلي دا د اوبو د لاندې ډوب شوي دي. په هغې کې د چغرزو ډیر کلي دا پکې شامل دي، د ډګر او د بوکن دره پکې شامله ده، او په ګدیزو کې په زیاته توګه باندې په هغې کې بشاونۍ او ملکپور او قدرنګر او بټۍ دره دا پکې ډیر زیات متاثره دي. نو زه د ټولو نه وړاندې د بونیر د ځوانانو انتهایی شکریه ادا کوم، سهار نه تر اوسه پورې په هسپتال کې هم او په د متاثره ځایونو کې هم او د ملبو نه د لاشونو د روباسلو په مدد کې هم او په قبرونو کنستلو کې هم د بونیر ځوانانو چې کومه کارنامه وکړه یقینا دا به تاریخ لیکي. او صرف یو گزارش درنه کومه، زیاتې جنازې داسې وي چې هغه دفن شولې، خو د قدرنګر او د بټۍ د درې د هغې تقریبا تر 80 پورې مړي چې په هغې کې 50 پورې برآمد شوي دي او د هغې قبرونه هم تیار دي. دا به سبا 10 بجې ادا کیږي. د هغې دپاره د آس پاس نږدې چې کوم د کلو ځوانان دي هغوی ته اپیل کوم چې سبا د خپلو بیلچو د چارو سره هغه دغه وخت له راشي چې د دغې مړو په تدفین کې بیا چې کوم دی نو هغه شریک شي. د دې نه علاوه چې د دې طرفونو نه دا خوړ په کومو کلو باندې تللی دی، د دې ګدیزو نه یا د دې ډګر نه ښکته ګاګرې ته تللی دی، څومره حدودو پورې چې تللی دی، نو ډیر مړي لا تر اوسه پورې هم لاپته دي. زما د اندازې مطابق تقریبا 100 مړي دا به اوسه پورې چې کوم دی نو لاپته به وي. ستاسو د ټولو کلو والو نه دا مطالبه کومه چې د خپل کلي د خوړ چې څومره حدود دي د هغې لایې او د هغې جاخې د هغې بوټي او د هغې کاڼي وغیره دا وګورئ چې په هغې کې د چا د زړه ټوکړه نه وي پرته او هغې په انتظار باندې نه وي. نو د خپلو کلو مخه په خوړ کې چې کومه ده دا ولټوئ. ډېره زیاته مهرباني به ستاسو، ډېره زیاته شکریه به او عام ولس چې کوم باقي ځوانان دي او هغې په دې خدماتو کې مدد کولی شي، هغوی ته به مې دا اپیل وي چې سبا د کار په غرض باندې د اسې دغه په د نندارو په غرض باندې نه، د کار په غرض باندې د کار په جامو کې د ځان سره بیلچۍ سخسورې او چې څه تاسو سره وي دا در سره راواخلئ. چا سره کو غټ ګاډي وي نو د خلقو د وړلو د راوړلو دپاره دغه انتظام ورله وکئ. د دغې رضاکارو د دغې خدمتګارو دپاره کو څوک د ډوډۍ انتظام کولی شئ، ډېره زیاته بهتره خبره ده. د بشاونۍ یو کلی تقریبا 2 حصې د اوبو وړی دی، د هغې ماشومان او د هغې زنانه دا اوس هم چې کوم دی نو په ملبو کې پټ پراته دي او داسې ماشومان پکې هم شته دی چې میندې اوبو وړي دي او تر اوسه پورې هغه د خپلې مړې مور د مخ ته کتلو منتظر دي. نو تاسو ټول نه مطالبه کومه په دغه وخت کې تاسو د دغه خپل قام سره ښېګړه وکئ او خواخوږي ورسره وکئ. جزاکم الله احسن الجزاء.